بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه در تقسیم کلمه و اقسام کلمه. بیگا ولا سبق کې یلی شیو ستاره سالا په یوې مقدمه څلور بابونو خاتمه باندې مشتمله ده. اوس مقدمه خای مقدمه در تقسیم کلمه. د مقدمه د کلمې ولا تقسیم کې ده و اقسام کلمه او اقسام دی ماغی کلمه یا د سیس و اقسام اقسام دی ماغی کلمه بیا ځون ته مستقل آیل شي مخته. کلمه کی لفظی موضوع مفرد را گویند. کلمه چې تل شي لفظی موضوع تل شي سم مفرد اوي. برسه قسم است دا بیا په درې قسمه باندې ده. فعل و اسم و حرف. نور زین کې اسم فعل حرف وي سپارونه کې فعل اسم حرف پایل شي حرف فعل اسم مایل شي کوم طرف نه مخکې کای ځکه درې وړ دي کلمې قسمونه دي. او سی څه دوه معنا څه د فعل ان کې فعل آغا دا دلالت کند بر معنا مستقل په مستقل معنی باندې دلالت کوي. روغ موټه معنا سی بل شو د نه محتاج ته مستقل یل شي ځون ته پورا سړای څه بل ته محتاج یا ته به مستقل نه نشیل. په دې معنی باندې دلالت کوي خساره سره بیا کی از ازمنای ثلاثه سره دی یوی زمانی دی درونه بیا کی معنا په یوی از ازمنه ثلاثه دی درو زمانونه ماضی و حال و استقبال دا درې دي. د کی کومې باندې بس دلالت وکي هغه بیا فعل د ماضی ولا معنا ورکی دی مستقبل ولا دی حال ولا. چو لکه چو معنا لکه جیسے جیسے دی پر استعمالیږي. ضربا ماضی ولا معنا ورکه یضربو حال و استقبال ولا معنا ورکی. و اسم آن کی دلالت کند اسم آغا دا څه دلالت وکي دلالت کول معنی معنا و خای بر معنا مستقل په مستقل معنی باندې نه با یکی از ازمنه ثلاثه خدي درو زمانونه ایواب ورکی نوی نه ورکی ماضی ولا معنی نه ورکی مستقبل ولا نور کی دی حال ولا. شو لکه رجل سړای ضاربن وین کا اوس وین کا دا خدا نه د معلومات کومې زمانه کې د تیرې کې اوس کې آینده کې. و حرف آن کې حرف آغا دا دلالت کند صدا خای برمانا غیر مستقل سمانا خو مستقل نه وي غیر مستقل معنا بل ته محتاج وي کې بے ضم کلمه دیگر دی بلې کلمې ملاوت نه بغیر بے ضم معنا نه ملول زمنه ملول کلمه دیگر بل کلمه فهمیده نشود په ذهن کې نه رسیدي دی ولا معنا به ذهن کې نه رسي څو پر بل لفظ سره ملونه کی. شو لکه توای من معنا دی دینه دینه اوس چی دینه ویلا تر پوری چی تر پوری د دې ځنوانه ستر اغزوی پوری کده سیدوی به معنا په ذهن کې رسي و صرف من یا اله دي سره سړی په مطلب نه راسي. مختب بل تقسیم د فعل به اعتبار معنا و زمانه برسي قسم است. فعل د معنی او د زمانه په اعتبار سره 3 قسم بنی ده. ماضی و مضارع و امر. دا د بس فعل مستقل قسمونه دي ماضی مضارع امر نور بیاندونه جوړیږي. ماضی غائب حاضر و غیره ټول ورکی شامل شو. مضارع کی غائب حاضر نه سم متکلم ټول ورکی شامل شو. امر ویلو بس امر د مصنف سے پنه صرف امر حاضر د نور امرونو سدي غائب مایب ولا اغا په امر کی نشمري. او اس مخته ماضی آن کی ماضی آغا دا دلالت کند
صدا خای دلالت کوي بر وقوع معنا چې یوه معنا شوې ده در زمانه گذشته تیرې زمانې کې وقوع چې شتل شي شای وشي حتی وقوع نیل شي هرې واقعه پیښه شوې ده پیښه شوې ده ورکې چې شته به یې والو واقعه خو هسې یلی شي پیښه شوې ته ځکه چې پیښه شوې پښتو ټکه ده واقعه اردو عربي ټکه شولو صرف داسې وایه چې واقعه وشوله نو وقوع چې شتل شي کیدلې تیل شي ښه بر وقوع یې معنا څه هغه معنا څه شوي وي چې ته در زمانه گذشته تیرې زمانې کې گذشته اردو کې استعمالیږي تیر تیل شي شو لکه توی فعل فعل و څه معنا شه کرد یک مرد در زمانه گذشته سړي کار وکړو په تیرې زمانې کې و مضارع آن کې مضارع هغه ده دلالت کند څه دلالت وکړي بر وقوع معنا څه معنا شوي وي در زمانه حال یا آینده په د اوس ټیم کې یا په راتلونکي ټیم کې شو یفعل لکه یفعل د اوس یفعل څه معنا وکړي می کنند څه د کار کوي اوس لګیا ده فی الحال یا خواهد کرد یک مرد څه وبي کی خواهد غوښتلی تل شي که نه خواهد کرد آینده به وکړي یک مرد هغه یو سړی به زمانه حال می کنن سره به دا ټکیه لګول شي یا خواهد کرد سره دا ټکیه لګول شي که یک مرد به زمانه حال یا آینده و امر آن کی امر هغه دا دلالت کند بر طلب کار صدا دلالت کوي په طلب کول د یو کار یو کار چونه غواړي طلب منه غوښتل از فاعل مخاطب د مخامخ سړي نه مخاطب چو تل شي مخامخ سړی حاضر تل شي کله کله سړی تقریر کې به چې مخاطبینو ایها المخاطبون ای موجوده خلکو به زمانه آینده راتلونکي زمانه کې امر کې موجوده خبر نه څه اوس یې وکړه یا کور کړه نه د آینده شوله چو لکه تو افعل منه بکن کردو وکه بکن د باو سره همداسې کړي د کن د اصل کې کن بیا عربی ټکاره چې کن شا بکن منه وای کا تو یک مرد ته یو سړی به زمانه آینده راتلونکي وخت کې دویمه خبر شو دریمه خبر ده ماضی و مضارع اگر نسبت فعل درا بفاعل یعنی کننده کار باشد معروف باشد دیکه ماضی مضارع هغه کې د نسبت د فعل چوته وشي فاعل ته نسبت ورکې چو طرف ته شي فاعل ته فاعل چو تل شي کننده کار کوونکی تل شي نو به دې د شنل شي معروف نیل شي فعل معروف شول ماضی معروف مضارع معروف چون ضرب لکه تو ضرب نظر به سمنه د زد یک مرد هغه یو سړی ویلو کو زد ویل تل شي و یضرب سمنه کوي میزانه ده سویل د کوي اوس یا خواهد زد یا بوکی یک مرد هغه سړی خدای سمانه انده شوه اوسی و اگر به مفعول باشد که بیا نسبت مفعول طرف ته شي مفعول طرف ته څه معنا یعنی آنکی کار برو واقع شده باشد سکور پندی بنی شوی مجهول بودی تیر شي مجهول نامعلومی د کار کون کا سړی نامعلومی چون لکه توای زوریبا څه معنا ده زده شد یک مرد هغه سړی ویل شوه ده و یضرب زد می شود یا زد خواهد شود یک مرد صدا سړی او وال شي اوس زد می شود یا زد خواهد شود آینده به ویل شي و امر مذکور نمی باشد دوزی که مصنف سیو ډایرکټ ویل سو امر مذکور نمی باشد یعنی امر کې دا خبرې نه صدا مجهول ور کې کچ شي امر صرف معروف رسی مگر معروف صرف شی معروف وي درې خبرې بیان کې څه یا به معروف یا به مجهول مخته څلورمه خبره ده څه فعل به یا مثبت وي یا به منفي وي ماضی و مضارع معروف و مجهول ماضی مضارع هغه معروف وي که مجهول اگر دلالت بر ثبوت کار کند
که د کار په ثبوت باندې دلالت کوي کار شته ده یا شوه ده اثبات باشه ده دې تیل شي اثبات چون لکه توی نسویره یا نسوره معروف مجهول دواړه وایي مدد شوه ده یا مدد یې کړه ده دا خبره خو ثبوت ده که نه ینصرو مدد شوه ده یا به مدد وکړای شي یا ینصرو یا معروف څه مدد د کوي یا به وکي نو دې کې شه ده ثبوت ولا خبره څه د کار شوه ده اگر بر نفی دلالت کند که به ورکي دې نشته ولا خبره ورکي وي نیګیټیو معنا وي نفی باشد دې ته بیا نفی نه ویل شي چون لکه توی ما ضربه ویلې نه دي کړي ما ضربه نه ده ویله شوه لا یضرب ویل نه کوي لا یضربو ویل نشي